بل تپوس کړ دی چې تهجد څه ټیم کې کول پکار دی. تهجد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې په هر پار کې کړی دی. ماسخوتن هم کړی دی، نیمه شپه هم کړی دی، او بیا لوی پېشمني هم کړی دی، په آخر کې په پېشمني کې هم کړی دی سحر د راحتو نه مخکې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام معمول بیا سدس آخرو، یعنی شپه چې په شپږو حصو کې تقسیم کې آخري حصہ کې دی کې وکول. که ته پېشمني پاسېدی شې نو هغه ټایم کې تهجد کوه، 12 رکعاته 8 رکعاته تهجد کو. چې هغې کې نشي پاسېدی نیمه شپه پورې ته وخیسته ډیوټي ده، او بیا اوس د 12 بجو نه پس ته اوده کېږې، ته وایې چې زه اوده شم نو بیا نشم کولی، نو 12 بجې ویښ په ویښه کو. دا هم تهجد دی. بعضې خلک وایي چې سړی اوده شوی نی نو بیا تهجد نه کېږي، نو دا خبره خطا ده. چې اوده نی نو هم تهجد کېږي، دا هم تهجد دی. لیکن افضل په دې کې دا ده چې هغې سره د نفس اصلاح ډېره کېږي چې سړی اوده شي او بیا مزد دپاره پاسي. لیکن دا کار ګران دی، چې چاته دا ګران وي نو هغه د سملستو نه مخکې کوي. او که یو سړی دام نشي کولی ماسخوتن دی اوده کېږي فوراً مونځ پسې، نو مونځ پسې د دا رکعتونه تهجد کوي او بیا د سملي نو دام تهجد په عوض کې ګرځي. اجر پې الله پاک ورکوي.